وان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. رب وی تا د ما د قرآن نه اعراض وکړه، زما د ذکر نه د اعراض وکړه، زما نافرماني دې وکړه، زما د محبوب نافرماني دې وکړه، رزق در باندې تنګوم، زړه دله تورم. ونحشره یوم القیامة اعمى، د قیامت پر ورځ چې راپاسې د ټولو نه لوی نعمت چې دی اعمى نابینا ټول به راپاسې د ما محترم. دا څومره لوی دغه دی چې انسان نابینا راپاسي. د هلکه یو نعمت په د قیامت پر ورځ میلاویږي، یو نعمت ولې هغه دا دی چې کله سړی پاسي او امتي د نبي علیه السلام مبارکي دیدار د نبي علیه السلام مبارک به ورته میلاویږي. هغه کومې سترګې دي چې په دنیا کې هلکه قسم قسم بدفعلي او بدکارۍ ویني، لیکن د قیامت پر ورځ نابینا راپاسي آقا نامدار محمد مصطفی ولوي. دا څومره بدبخته انسان دی زما محترم. دا د ګناه وبال دی چې څومره ستا ګناهونه په دنیا کې ډېر دي زما محترمو، دومره د دې وبال الله وایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. تا باندې مصیبت راغی هلکه جیوي راشي جیوي زما اولاد زما نافرماني کوي، تا د رب نافرماني کړې ده نو اولاد به دې نه کوي. چې زما ښځه منونکې نه ده، زما تابعداره نه ده، زه وایم ته د رب تابعدار نه یې، ښځه ستا تابعداره نه شي کېدی. چې زما خادمان زما تابعدار نه دي، زه وایم ته چې کوم خادم یې د رب مخدوم یې، ته هلکه رب ستا مخدوم دی، ته د هغه خدمت نه کوې نو خادمان څنګه ستا تابعدار شي؟ هلکه وي مزدوران ناپسې شا په شا کنځلې کوي، نو ته د رب شا په شا نافرمانۍ نه کوي چې مزدوران درپسې کنځلې کوي. د رب فرمان بردار شه. سلیمان علیه السلام دا یو خبره کوم، سلیمان علیه السلام میږي سره مکالمه کوله. میږي اواز وکړ ټولو ته، وایي دننه شه سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی چې ته دغه هم نه کړي. سلیمان علیه السلام دا واورېده، ورته اواز کوي، وایي میږیه قرآن کې د هغې ذکر د سورې نمل کې وایي دا راته ووایه چې ستا بدن تور ولې دی. سلیمان علیه السلام میږي سره مکالمه کوي، یو څو تپوسونه دې کوي، هغه ورته بیا یو څو خبرې کوي. الله دې معافي وکړي زموږ نه میږي هم ښه دی. وعظ کوي سلیمان پیغمبر سلیمان علیه السلام. توجه غواړم ډېره زیاته. سلیمان علیه السلام ورته ویل رنګ دې ولې تور دی؟ میږي ورته جواب کې څه وایي؟ وایي رنګ مې ځکه تور دی چې دا دنیا دارالمصائب ده، دا د مصیبتونو ځای دی، او څوک چې په دې کې اوسېږي هغه مصیبتونو والا دي، او د اهل مصائبو والا جامې تورې ځکه زموږ رنګ تور دی. دی ورته جواب وایي. بیا دې دا سوال کوي ستا دا ملا ولې نری ده؟ هغه ورته وایي دا د دوو شیزونو علامت دی. یو دا چې زه محنت ډېر کوم دا د هغې علامت دی، دویم دا چې زه عبادت ډېر کوم دا د هغې علامت دی. هر چې انسان دی ډېر غافله دی. دا ورته د هغې دغه کوي. وایي دا راته ووایه چې ستاسو کپړې ولې نشته، بربڼ ولې ګرځئ؟ میږي ورته جواب کې څه وایي؟ دنیا ته ټول قوم بربڼ راغلی دی او بربڼ به د دنیا نه ځي او بربڼ به د قیامت پر ورځ پاسي. دا ورته د میږي جواب دی. وایي ښه دې ډېر تعجب کې پرېوته. سلیمان علیه السلام ډېر تعجب کې پرېوته چې دې میږي خبرو ته وګوره. وایي دا راته ووایه ته د خلکو نه ولې انسانانو نه ولې تښتې؟ وایي د انسانانو نه ځکه تښتم چې انسانان په غفلت کې دي، هسې نه چې د دې صحبت اثر په موږ باندې وشي او موږ د خدای نه په غفلت کې پاتې شو. بیا ورته وایي میږي ورته اوس وایي زه ستا نه تپوس کوم سلیمان علیه السلام ته ورته یې کوه. وایي دا راته ووایه چې رب تعالی څه شی داسې درکړی چې هغه تا ته ډېر محبوب دی. سلیمان علیه السلام یو ګوتمه اچولې وه. وایي ما نه رب یوه ګوتمه راکړې ده، هغه د جنت نه راغلې ده، هغه ما اچولې ده، دا ما ته ډېره محبوبه ده. وایي ته د دې نه خبر یې د دې ګوتمې نه چې د دې څه معنی ده او رب ولې درکړې ده؟ وایي نه که نه. وایي د دې مطلب دا دی چې د دې ټولې دنیا مثال د رب په نسبت باندې د دې ګوتمې عمره دی. بس دا تا له یو نشانه رب درکړې ده دنیا کې. ډېر حیران شو. بیا ورته بل څه شی دی چې رب درکړی دی؟ وایي ما له رب چې کوم دی منطق الطیر، وایي زه د هغه په خبرو باندې پوهېږم، د مارغانو په خبرو باندې پوهېږم، څومره حیوانات چې دي الله ما له دا قوت راکړی دی چې زه د هغې په خبرو باندې پوهېږم. میږي ورته وایي تا ته پته شته چې د دې څه مطلب دی؟ وایي نه که نه.
وی د دې دا مطلب دی چې د حیواناتو خبرو ته د رب د خبرو نه چې کوم دی نو مشغوله کړې د رب د خبرو نه په غفلت کې اچولي دی وی ښه ډېر حیران شي بیا ورته نور د سره قیمتي څه دي الله وی ما له یو تخت راکړی دی چې هغې باندې زه په هوا باندې ګرځم وی د دې نه خبره چې د دې څه مطلب دی وی نه که نه وی د دې مطلب دا دی چې ستا زندگی د هوا غوندې ده او ستا دا ملکیت او بادشاهي د هوا غوندې ده څنګه چې هوا نن ده او سبا نشته داسې ستا بادشاهي به نن یو سبا به وي بیا ورته نور د سره قیمتي څه دي وی هلکه قیمتي دا دي چې څومره جنات په مخ ته ځمکه دیوانان او خاطري چې دي څومره انسانان دي الله زما په خدمت کې نه ګوري دا مال الله خاص راکړې ده وی دې نه خبرې وي نه وی د دې مقصد دا دی دا تا ته لویه نشاني ده چې الله تبارک وتعالی څومره حیوانات جمله حیوانات انسانات جنات الله ستا په خدمت کې مشغوله کړي دي رب تا ته دا یو نشانه غوندې پرېښې ده چې بنده ته زما په خدمت کې مشغوله شي خبره دې پورې کوم قرآن کې الله وایي متاعا لکم ولانعامکم دا څومره ګاډي چې دي دا د مو ستا نعمتونه دي سعدي بابا رحمت الله علیه نه چا تپوس کې وایي چې څنګه حال دی خیره جمله وایي بس وی چې څنګه حال دی هغه ورته جواب کې وایي حال داسې دی چې د رب په نعمتونو باندې م غاښونه وغورځېده غاښونه م ټول پرېوته لیکن دا ژبه م په ناشکرۍ باندې نه صبرېږي تشه ناشکري کوي زما محترمو